پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي درې کسان داسې دي چې الله رب العزت د هغوی ذمهواري په خپله غاړه باندې اخیستې ده چې دا درې کسان به زه خامخا جنت ته بوځم. هغه درې کسان څوک دي؟ نو یو کس دا هغه دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خرج فی سبیل الله غازیا، یو هغه سړی دی چې د الله رب العزت په لاره کې وځي، یا د الله رب العزت په لاره کې شهید شي، یا واپس کور ته راشي مال غنیمت هم حاصل کی، واپس کور ته راشي دا به غازی، خو چې بیا په خپل مرګ باندې مړ شي نو الله رب العزت د داسې سړي ذمهواري په خپله غاړه باندې اخیستې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله فرمایي چې انا ضامن، زه ضامن یم چې دا کس به جنت ته داخلو. یو کس دا دی. دویم کس هغه دی چې کله دا جماعت سره راځي، جماعت سره تعلق ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رجل راح الى المسجد. دویم هغه کس دی چې دا جماعت سره تعلق ساتي، جماعت طرف ته راځي، جماعت ته راځي. نو الله رب العزت د داسې سړي باره کې فرمایي چې انا ضامن، زه ضامن یم چې دا سړی به جنت ته داخلو. نو جماعت سره تعلق ساتل دا د الله کور دی. نو الله فرمایي زما د کور سره چې څوک تعلق ساتي زه ضامن یم چې دا سړی به جنت ته داخلو. دریم کس هغه دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کور ته داخل شي، کور ته داخلیږي او سلام کوي. نو داسې سړی زه ضامن یم، الله فرمایي زه به جنت ته داخل کړم. نو ګوره درې عملونه دي. یو عمل خو داسې دی چې د الله په لاره کې سړی وځي جهاد دپاره. نو جهاد دپاره که سړی نشي وتلی، تلی نشي، نو دا دوه عملونه چې الله فرمایي چې زه ضامن یم زه جنت ته داخلوم، نو دوه خو اسانه عملونه دي. یو د جماعت سره تعلق ساتل، هر لمونځ ته راتله، جماعت څخه پاکول، دغه رنګې جماعت کې چانده ورکول، د الله د کور سره په هر لحاظ باندې تعلق ساتل دي. دویم د دې نه آسان عمل لارې چې کله سړی کور ته ننوځي نو که ښځه که بچي که نور خاندان څوک ناسي دا په هغې باندې سلام وکړي. بیا د کور نه واپس کور نه وځي چېرته لاړ شي، بیا چې کور ته ورنوځي نو بیا له پکار دی چې سلام وکړي. او کم کس چې په سلامتیا باندې کور ته داخلیږي الله رب العزت فرمایي انا ضامن، زه ضامن یم ان تدخل الجنة چې دا به زه خامخا جنت ته داخلوم. نو درې کسان هغه الله رب العزت د دې ذمهواري اخیستې ده. ثلاثة كلهم ضامن علی الله. الله فرمایي د دریو کسانو ذمهواري زه په خپله غاړه علم، زه به جنت ته داخلوم. نو دا درې هغه کسان دي.